هغه بزرګو بره په غر کې ناستو الله الله یې کولو یو ښځه چې ته په لاره تېرېدن ورغلې وه چې غر ته وخته ویې کتل وی سړی دی سړی یې راټینګ کړو د شاته نه وایي ما سره ګناه وکړه هغه ورته خدای ته وګوره د فقیر سړی ما الله الله کو ما نه وړه یاره بس ښځې ونیو وګوره د غره نه چغې وام اواز ډېر لرې ځي ښځې وی شرموم دی بزرګ ورته وی ټیک ته شرمې مې زه ښکته کوزېږم حاجت کومه نو بیا راځم نو بیا د سره عمل کوم ستا خواهش پوره کوم ښځې وی بس خوښه مې ده بزرګ ښکته راکوشو چې ښکته راکوشو وتښتېده بل غر ته وخته او کېناسته الله الله یې کول دا د بزرګانو دغه د ښه خاصه ده ځان پسې چل د ګناه نه بچ کوي نن خو زه په هر قسم ګناه وردم ګورې قسم دی غیبت یې زه کوم دروغ زه ویم ګیره زه خره یم چې په نوم یې ګناه ده زما د مؤمن نه نه ده پاتې او ځان ته مؤمن او مسلمان ویمه نوم یې ګناه ما کې الله دې معافي وکړي نو چې بل غر ته وخته کېناسته هغه جینۍ ډېره سات ایثاره وه توجه مه خرابوئ خیر دی دا خو معذوره دی توجه به نه خرابوئ زنانه ډېره سات ناسته وه چې سړی راونخته بس هغه لاړه دی خو د ګناه نه بچ شه که نه نو زمانه تېرېده دا بزرګ نوجوان و بیا سپینګیری شه نو چې سپینګیری شه هسې یو آه غوندې وکړه وایي ګوره په نوجوانۍ کې ما له غر ته یو ښځه راختلې وه ما زنا ونه کړی څه چانس رانه مس شو موږ وایو جي چانس رانه مس شو موږ دا خبرې کوو قسم دی خفه کېږئ مه ګورئ زه بیا سپینې ویم خلکو باندې بدې لګېږي بیا ما خلک اعتراضات کوي خو پټ پټ چانس مس شو د مانه دی په زړه کې راله مراقبه یې کوله چې کله مراقبه وکړه آقای نامدار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک ورله خوب کې راغې وایي حضرت نوجوانم ځان مې د ګناه نه بند که اوس سپینګیرې شم نو خدای په لعنت کړم زما د ګناه باره کې تصور پیدا شو نبی علیہ السلام مبارک ورته وویل وی خفه کېږه ما وی فرمایل خفه کېږه ما دا ستا ګناه نه ده دا د زمانې ګناه ده کوم وخت کې چې ته نوجوان وې نو ستا زمانه زما د محمد زمانې ته نږدې وه او اوس چې ته بوډا شوې نو ستا زمانه زما د محمد د زمانې نه لرې شوه نو شر القرون زمانه ده او فتنې به پیدا کېږي ستا په زړه کې به تصورات غلط پیدا کېږي خفه کېږه ما دا ستا ګناه نه ده نو دا شر القرون زمانه ده د ما محترمو دې زمانه کې د ګناه نه بچ کول ځان ډېر ګران کار دی د مسلمان حق نه بندېدو نه ځان بچ کول موږ وایو قسم دې اومې و دا وایو اومې و بس دا لفظ مونږ ډېر وایو یاره جي اومې و زه ویم خدای دې غرق که دی دې نه دی والی خپل ځان دې غرق کو الله فرمایي وی الخلق عیال الله دا خلق زما کومبه ده د خدای اهل دی او چې ته د خدای مخلوق سره دوکه وکې نو الله فرمایي یخادعون الله والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم الله وی دا د ما رب سره دوکه نه ده کړې دا د مسلمان سره دوکه نه ده کړې دا د خپل نفس د خپل ځان سره دوکه وکړه خو ته نه پوهېږي ځان دې و په حقیقت کې د قیامت پر ورځ به ما ته مخاطب شي او زه به درته یم وایه که نه چې تا ویلي و چې ستا مخلوق مې وو وایه اوس د هغې حساب کوه ځان دی والدی دا زمانه خو تیریږي دوره د قسم د مونږ ماشومانو رالوي شو دا د پټکیم وواله ګیرې م تورې شوې څه وخت پس ګیرې به م سپینې شي د دنیا نه به مرحلت کېږي نام و نشان به م پاتې نه شي بیا به زما او زما د رب ما سره محاسبه کېږي د ما محترمو زه ویم قسم دی که بادشاهي غواړئ د بزرګانو لمن ونیسه د علمو د پټکو شملې ونیسه او کېنه جولې ونیسه دغه شملې د علماو بزرګانو لمنې شملې د پټکو د سوري لاندې ځان راولا د قیامت پر ورځ به الله تبارک وتعالی خپل عرش د سوري لاندې ځای درکړي د ما محترمو خو ته پوهېږې نه ګوره بادشاهي بزرګانو علمو سره د حقیقي ښه زمونږ خو هسې عارضي مشري او بادشاهي ده सलाम